نصلي على رسوله الكريم اما بعد عزتمندو تم لغون تک اخلما صرف اشارتن یو سو خبر کوما هغه دادی زما عزتمندو چې مونږه پټولو آسماني کتابونو باندې ایمان لرو داغه قدر کوو داغه عزت کوو زما عزتمندو هغه مونږ مقدس ګڼو دا کفار هغه را لګي زمونږ د قرآن بار بار بے حرمتی کوي دا یو پیره نشوله دا دو پیرې نشولې بار بار په دنیا کې دا عالم کفر را پاسي د قرآن بے حرمتی کوي زما عزتمندو چې مونږ ته افسوس په دې ځای باندې راشي چې زم مذمت کومه زما وزیر اعظم هم مذمت کوي زه د یو دیاړی مزدور زم صرف مذمت کوما زما عزتمندو د 8 لاک آرمی چیف هغه صرف مذمت کوي زه د یو کلیو علاقې یو غریب مزدور سړی زم مذمت کوما زما عزتمندو د ملک په یو غټه کرسۍ باندې یو ناس زما عزتمندو یو ناس سړی او یو ناس فرد وزیر اعظم په حیثیت د بل په حیثیت باندې هغه صرف مذمت کوي زما او د هغه فرق بس شو تا ته الله رب العزت جهاز درکړی تا ته ټانک درکړی تاته زما عزتمندو ټیکنالوژي درکړي تاته فوج درکړي تاته افراد درکړي تاته عوام درکړي تاته داسې مسلمانان عوام درکړي چې هغوی سرونه په لاس کې نیولي د اسلام د دفاع دپاره او تم صرف مذمت کوي نو په دې خبره باندې مونږ خفګان کوو که زه مذمت وکړم نو زما نور څه وس نه کېږي ته د وزیر اعظم په کرسۍ باندې ناست کم سے کم تاله مذمت نه دی پکار تاله پکار دا دی چې ستا نه څه کېږي هغه څه پکار دي مذمت زما کار دی زما عزتمندو د دې خبرې حل واقعي چې مذمت نه دی خو زموږ نور څه وس نه کېږي مونږ صرف دا خبر ریکارډ کوو چې مونږ د دې په دې غلیظ حرکت باندې خفه یو د دې خبرې حل دا دی زما عزتمندو چې کوم ملک سویډن دې بار بار د قرآن بې حرمتي کوي د مسلمانانو ملکونه په دنیا کې د 500 نه زیات ملکونه دي د هغوی فوجونه دي د هغوی ټانکونه دي د هغوی جهازونه دي د هغوی سره وسایل د هغوی سره ټیکنالوژي زما عزتمندو زه وایم نن د یو مسلمان ملک راولګي او په دې سویډن په دې خاص ځایونو د یو څو میزایل ورولي ټولې دنیا ته پته ده چې د زیاتې کړي والله د دې کفارو په دې کې دومره طاقت نشته دومره جرأت نشته چې د دې مسلمانانو نه تپوس وکړي موږ وایو د سعودي عرب غونډه کې د عراق غونډه کې د دې سره د ملک د ټولو نه یو قیمتي اثاثه ده چې هغې ته تیل وایي نن ماښام ته تیل بند کا او 2 ورځې بند کا که دې امریکې او دې سویډن په پوده کرښه رانښ کړه زما نوم بدل کا زما عزتمندو د دې خبرې حل دغه دی چې ټول بایکاټ مسلمانان ملکونه د کفارو سره بایکاټ وکړي د کم سے کم هغوی ته خو دا پته ولګي چې بھائی دا ګورئ مونږ چې بار بار کوم کار کوو دا غلط کار دی زما عزتمندو اخیری کې دا خبره کومه ای کفارو تاسو د خپل تاریخ معلوم دی تاسو زمونږ 313 مخې ته زرګونو خلکو شکست خوړلی دي زمونږ د 3 ماتو تورو تاسو مقابله نه ده کړې تاسو په بدر کې شکست خوړلی تاسو په احد کې شکست خوړلی تاسو په حنین کې شکست خوړلی تاسو په قادسیه کې شکست خوړلی تاسو زما عزتمندو په افغانستان کې شکست خوړلی تاسو په کشمیر کې شکست خوړلی موږ مسلمانانو به چې ستاسو د قبیلو مشر په مسجد نبوي کې بستنه پسې وتړو په ټوله دنیا کې دومره غیرت نه و په ټوله دنیا کې دومره طاقت نه و خپل قیدي به یې نه شو ازادولی موږ مه مجبوره کوئ زما عزتمندو دا د جهاد دا یلغار دا بیا مچوئ دا سکاره دې له ګوره بیا هوا مه ورکوئ ګوره بیا تاسو د هغه 313 په شان مقابله ونه کړی شوې زما عزتمندو موږ دا خپل احتجاج د دې دپاره ریکارډ کوو چې زموږ نور څه وس نه کېږي نو زما عزتمندو د کمزورو نه یو کمزوری څیز هغه چې کله ګیر شي نو هغه بیا خپل طاقت استعمالوي موږ حکومت وقت ته درخواست کوو د هغوی نه ګیله هم کوو شکوه هم کوو دا درخواست هم ورته کوو چې د دوی سفیران دا د دې ملک نه وشړئ څنګه چې ګلشاد ممبر صاحب ووایي دا د دې خپل ملک نه وشړئ د دوی سره بایکاټ وکړئ د دوی نه څه اخلئ مه د دوی څخه خرڅوئ مه د دوی سره سلام کلام مه کوئ د دوی سره په مجالسو کې مه کښېنئ چې دوی ته کم سے کم دا پته ولګي چې دا د مسلمانانو مقدس قرآن دی دا هغه قرآن دی چې دا په ټول کائنات کې چې څومره کتابونه دي دا د هغې نه مقدس دی دا د هغې نه عزتمند دی او موږ دا خبره کوو چې دا یو د قرآن مصحف نه دی یو کتاب نه دی چې ته بې اوسېږې دا خو د 2 عربو مسلمانانو په سینو کې پروت دی دا 2 عربو سینې به
ټینکونه راخېږي نو بیا به دا قرآن بیا هم دا نشي ختمولی. زما عزتمندو زمونږ درخواست دا دی، زمونږ التجا دا ده، زما عزتمندو زمونږ مطالبه دا ده د حکومت وقت نه چې هغه د دې سویډن سره د هغوی سره دا خپل سفارتي تعلق دا ختم کړي، د دوی سفیران دا ملک بدر کړي، د دوی سره خپل تعلق ختم کړي. دا ټول ملګري انشاءالله په دې متفق یې زمونږ سره. جزاکم الله خیرا.